ومنهم من عاهد الله لئن أطعنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. سورة توبہ کی دا 75 نمبر آیت کریمہ دے اور دی سورت کی دل منافقان و نخی قباحتنا اللہ بیانول دی آیتونو کی اللہ داوی نور نخی ذکر کئی چاہا یو دادا چھ بازی مکدار لوز کی دا اللہ سارا کتا مالا مال راک زب صدقی حکم زب نیک عملون حکم روجی بنی سما صدقی بکو ما مدرسی جماعتون بجوڑوں خوچ کلا ہوتا اللہ رب العالمین مالداری ورکی دخبل فضل نبیا بخل کی بلدانا چی دیو مخڑی دتوعاد اللہ نا او هم معرضون دیو اعراض کی دا حق نا نو دلتا دا دیو دا منافقت یو سو صفات بیان شل یو دادا چی لوز نفور کئی کسمنخت و نظرو کی و وعدو کی دا اللہ سرا نو دا نفور کئی دوی منخ دادا چی کچرتا اللہ دیو لمالداری ورکی نو بخلو بیهی دیو بخل کئی کنجوسی کئی شمتیا کئی دا اللہ مدین بانے پا مدارسو پا یتیمانانو پا مسکینانو بانے مال نخرچا کئی در مناده چه وتولو مخڑی دا اللہ و دا اللہ دا رسول طاعتنا او یولویا نخیدادا وهم معرضون دیو خوگر دے دخبر لوزنا خدا ہمیشہ مخڑون کی نو دانا دا منافقانو یو کم شپیتا یو شپیتا دا علامات اللہ دلتا دانا اللہ بیانی خوچ دی خلقو کل وعدہ پورا نکڑا نظر پورا نکڑا نو اللہ دا دیو پڑھولو کی منافقت فیدا کرتر مرگ پوری اللہ رب العالمین تی چاہتا سزا ورکی نو داوین مختلف شکلو نہیں پبانی چاہبانی اللہ زلزلی راولی پبانی چاہبانی اللہ دا کانو بارانو کی پزنی خلقو بانی اللہ رب العالمین توپان وسیلے راولی نو زنی خلق اللہ رب العالمین دا حق نواری دا حق نا دا مرگ پوری علوم او کون کی علوم او کون بی ایمانا بی توبی دا دنیا نلال شی او دا سزاگانو که دا اللہ را طرف خطرناک سزا لگا نو اللہ فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ بعضی دا دی منافقانونا آغا سوک دی عاهد اللہ چه لوزے کڑی دا اللہ سرام دا اللہ رب العالمین سر وعدہ کڑی لوزے کڑی منخت کڑی سوئی لئن اتانا من فضله کچری راکتا منتا دخپل فضل ناس مال و مالداری راکلشو منتا لنصدقنا خام خامن بس صدقی وکو لام دا تاکید دا پا رہو نور سقیلم تاکیدی دے دا منافقان ہوئی کہ منتا مال ملاو شو مالدار شو خامخ ضرور من بسکو صدقے بکو مدرسے بچلو جماعتون بجوڑو لارے بجوڑو دا مسکینانو دا یتیمانانو برخی بکو وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ خامخ شب منگا دا نیک عمل کو ان کو نام کمم مالدار شو منگ بڑی قسم نیکی بیا سوال اکو فَلَمَّا آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ارکل چورک اللہ دیوتا دخپل فضل اللہ
نو بخلو به شومتیاو کدیو پاگے سرا اللہ چکل مالدار کل نو بخلو بخل شومتیا کنجوسی شروع کرا وتولو وګرځیدل د خپل لوزنا دا لوزه چې کړو چې موږ صدقې کوو موږ بلیکانی د دینه مخوړو او وهم معرضون دي همیشه مخړون کی فاعقبهم نفاقا في قلوبهم دی خدا کارونه وکړل سزا ول الله په دې شکل ورکړه فاعقبهم پیدا کړ الله تعالی نفاقا منافقت فی قلوبهم د دې پړونو کې الی یوم یلقونه تروز د دې چې مخامخ شي دی دا سره یې تر مرګ پوری الله رب العالمین د دې پړونو کې منافقت وګرځاو الله د خپل طاعت د اخلاص نه د دینداري نه محروم کړی بما اخلف الله بسبب د دې چې خلاف کړی دی د الله نه الله سره نو وسکړو او دا غینه خلاف وکړو خلاف وکړه د الله نه ما وعدوه هغه سوچ د کوم وعده کړی و وبما كانوا يكذبون او په سبب د دې چې دوی به کوم دروغ ویل دکی د دې ګناهونو سزا ذکر کړي چې الله رب العالمین دیو له دسه سزا ورکړه چې تمرګ پورې دیو منافقانو ګرځول ایمان اخلاص حسن خاتمه دا او تنصیب نشو حاصل د آیاتونو دا دی چې په دې منافقانو کې بعضې داسې منافقان دي چې دا لوس کې د الله سره که یا الله تا موږ له مال راکړو مال دې دا راکړو مال دې هغه راکړو زه به صدقې کوم زه به صالح شم خو چې کله ورته هر څه میلاو شي بیا بې دین او ګمراه ګرځي نه الله پېژني نه خپل لوس پېژني نو دا د هغې په صفات قبیحه بیانېږي بعضې خلکو د دې آیتونو په شان نزول کې سبب د نزول ثعلبه بن حاتم انصاري رضی الله عنه ګرځولی دی چې دا د هغه باره کې نازل شوي دي خو هغه خبره صحیح نه ده ځکه ثعلبه رضی الله عنه بدري صحابي دی بدریانو ته الله عمومي معافي کړې وه نو دا نشي کېدی چې نعوذ بالله هغه د منافقي او کومې قصې دي کتابونو لیکلي دي هغې باندې د محدثینو رد کړی دی لکه مختصر تفسیر ابن کثیر امام بهقي په دلائل النبوه کې امام سیوطي د ټولو دا ذکر کړي دي چې دغه ثعلبه بن حاتم انصاري صحابي د هغه باره کې چې راکومه خبره د دې آیتونو متعلق څوک کوي نو دا دروغ وي غلط وي بیا بعضې علماء دا خبره کړې چې دا روایتونه سند کمزوره دی اصل یې نشته خو که بالفرض د ده په نوم باندې بل ثعلبه په دغه مدینه منوره کې او هغه دا خبرې کړي چې وایي د الله نبي له راغې چې د الله نه سوال وکړه چې زه مالدار شم زه به دا وکړم زه به دا وکړم هغه ورته وویل چې په دې لږ څه باندې شکر وباسه د ډېرو به وس نه شي او دعا یې ورته وکړه وایي بیا دا څاروي ډېر زیات شو ګړي بیزې لکه د چینجو په شان ترقي وکړه نو لاړل صحرا ته کله به د جمعې منظر راته جنازې لا خو مسجد نبوي ته پاتې شو پیغمبر ته پاتې شو منځ او عبادت ته پاتې شو او چې کله ورته ور زکات اطلاع وشوله د زکات نه انکار وکړو بیا د الله رسول هم نه قبله ابوبکر صدیق عمر فاروق هم ته قبول نه کړو خو آیتونه حاصل ښکاره دی چې منافقان خلک داسې دي چې دا لوی لوی چغې او وعدې به کوي خو که الله ولې نعمت ورکړي بیا د الله په دین باندې نشي لګولی مال ول الله ورکړي اولاد ول الله ورکړي علم ول الله ورکړي بیا په دې کې اخلاص نه کوي او الله دې موږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي چې الله دې یو نعمت درکړو د الله پر رضا کې استعمال کړه
کاغه ژوند دی کاغه مال دی کاغه علم دی کاغه سروي او مالونه دي ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم دې ټول کې د منافقانو ته یو قسم زورونه ده چې دا منافقان ولې دا منافقت کوي آیا دې خبر نه دي چې الله پر څه کوي ألم يعلموا آیا نه پوهېږي دیو أن الله يعلم سرهم چې یقینا پوهې دی الله په پټو خبرو د دې ونجواهم او په جرګو د دې وأن الله علام الغيوب او یقینا الله خو پوهېدونکی دی په ټولو عیبونو باندې علام الغیوب پوهې دی په هر قسم غیبو باندې څه چې پټ دي عالم الغیب یعلم الغیب علم الغیب دا د الله رب العالمین صفت خاصه چې کله د غیب سره دا لفظ استعمال شي نو دا د الله لپاره خالص وګرځي نو دلته علام الغیوب خو پوهېدونکی دی په ټولو غیبو باندې نو منافقان د منافقت نه کوي الله وایي زه د خبرې ما زه پې پوه یم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الذين دا منافقان هغه کسان دي يلمزون چې عیب لګوي المطوعين په رغبت کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه کېږي لږه صدقه راوړي نو دا ظالمان وایي دوی په دې باندې الله خوشحالي دا په دې جنت ګټي نو په دې صحابو باندې عیب لګول دا د باطل پرستو منافقانو کار دی په صحابو پورې مسخرې کول دا منافقت دی دې خلکو به چې صدقې کولې الله فرمایي دې منافقانو به په عیب لګاو او الذين لا يجدون الا جهدهم دا خلق دي دا مؤمنان لا يجدون چې نمومي دیو الا جهدهم مگر مزدوري خپله مزدوري کړې وه هغه صحابي قجوري مزدوري کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړل دا مې د یهودي سره مزدوري کړې ده او بیت المال جهاد چانده کې واله دې منافقانو پسې مسخرې وکړې چې په دې قجورو باندې مړې کوپر له شکست ورکړي او اسلام غالب کړي او الله رضي کړي خو نبي علیه السلام په دومره خوشحاله شو چې ورته وفرمایل په دې ټوله چانده باندې دا قجورې وشینده دا برکتي صدقه تا راوړې ده نو دا منافقان عیب لګي په خرچه کوونکو د مؤمنانو نه که ډېره صدقه څوک ورکړي وایي دا ریاکار دی که لږه صدقه ورکړي مړه دی په دې باندې کفارو له شکست ورکوي دی په دې الله راضي کوي او حال دا دی چې دا صحابه هغه خلک دي چې الله فرمایي خپله مزدوري الله له ورکوي خپله مزدوري فیسخرون منهم دا منافقان مسخرې کوي منهم په هغوی پورې دا ظالمان په هغوی پورې مسخرې کوي سخر الله منهم سزا د مسخرو به ورکړي الله دیو ته دیو خو په هغوی پورې مسخرې کوي خو الله به په دیو پورې مسخرې ورکړي الله به د هغې سزا دیو له ورکړي ولهم عذاب علیم دیو دپاره دی عذاب دردناک نو دلته الله دا نښه ذکر کوي 62 نمبر علامه چې څوک صدقه ورکوي او د دین کار کوي دا منافقان په عیب لګوي درې منافق سړي کار دا دی دا په نیک عمله پسې ډرامې کوي دینداره کس به ګوري مجاهد به ګوري څوک چې دعوت کار کوي د جهاد کار کوي د علم کار کوي د ده خوله به په دوی پسې لګي نور بلکې اجراګان شته دی زناکار شته دی سودخواره شته سلیماګانو چلولو والا شته دی د هغوی نوم به نالي د هغوی باس به نه کوي چې کینی دعوت والا پسې جهاد والا پسې علم والا پسې مدرسو والا پسې هلکه د الله بنده چېرته صفت وکړه د خیر خبرې وکړه نو دا د منافق نښه ده چې په هغه مؤمنانو باندې به عیب لګوي چې هغه په خپله رضا باندې خرچه کوي او هغه خلک چې هغه خپله خوله او مزدوري الله له ورکوي دوی پسې ټوکې کوي خو سخر الله منهم الله فرمایي سزا د مسخرو به ورکړي الله دیو ته او ولهم عذاب علیم دیو لره دردناک عذاب دی دا د منافقانو نښې الله دې لپاره ذکر کوي چې موږ او تاسو ته ځان وساتو
او د الله نبی په دعا کوله ول اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یا الله ما د بدبختۍ نه وساتي، ما د منافقت نه وساتي، ما د بد اخلاقو نه وساتي. ځکه منافقت یو کینسر دی، وایرس دی. دا چې رچا په رګونو کې شروع شي د ټول عمر دپاره بیا فساد خوري. او قرآن کریم کې په ډېرو صورتونو کې الله د دې قباحت بیان کړی دی. یو مستقل صورت دی سوره منافقون، د دې په باره کې الله نازل کړی دی. سورة بقره کې د سوره توبه کې الله د دې د عیبونه بیانوي، د دې دپاره چې موږ مسلمانان ځان نه منافقان جوړ نه کړو، دا بیماریانې په ځان کې رانولو. الله دې موږ خالص مخلص مؤمنان جوړ کړي، د قرآن او د سنت علم او عمل دې موږ ته الله راکړي. د الله د دې کتاب دی الله موږ خادمان وګرځوي. او الله رب العالمین موږ ته تحقیقي علم د قرآن او سنت او د هغې عمل له نصیب کړي. الله رب العالمین زموږ کشران او بچي د قرآن او سنت عالمان او تقوادار او پرهیزګار وګرځوي. څومره مسلمانان چې موږ بیماران دي الله دې موږ له شفای کامله عاجله راکړي. او څومره مسلمانان چې څه په ټینشن او تکلیف کې دي الله رب العالمین دې د هغوی هغه تکلیفونه ختم کړي. ټول مؤمنان دې الله تقوادار او پرهیزګار وګرځوي. الله دې موږ او تاسو له منافقت نه وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله